الله الرحمن الرحیم. دا یو عبدالرزاق نامې یو کس دی. ما له څلوېښت ورځې مخکې راغلی و، اوس بیا راغلی چې دغته څه مسله وه، مسله بیان کړي، بیا به نور وضاحت درته زه بسم الله الرحمن الرحیم. بس د مخو د تقریبا 13-14 سال کې چې زما د میراګۍ څوک چا به وایي چې میراګي دي، چا به وایي چې یاره تو سره هسې وهم، چا به څه وایي چا به څه وایي. لکه ډاکټر سلطان نامو نو 7-8 سال 6 سال داسې علاج مې وکړ. پینا بعد راغله باجهان نام وکړ، هغه راته وایي چې میراګي دي سره. په بنو کې مې یو ډاکټر دی دماغ والا، نامه خو رانه هېره شوه. اوس هغې نه مې ډېر علاج وکړ، خو پته نه لګېده. بس کله کله به مو باندې داسې جړکې راتلې، وینه الټۍ به مې وکړې. اوس 40 ورځې مخکې راغلم دلته راغلم انشاءالله. اوس خو د 40 ورځې کې اوسه پورې بیا نه دي راباندې راغلي. نه ګولۍ مې پرېښې نه خورم، بس خالي یو ارګزیټینو ګولۍ دا خو لکه مو باندې دماغ ګولۍ کې به نشه وه، هغې د وجې خورم که مو ته ارام نه رسي. نه هېڅ شی نه خوري. بسم الله الرحمن الرحیم. دغه بنو سره بنو بنو کې بنو سیږي. عبدالرزاق نامه یې وه، مونږ له د پارچان جوړه کړې. دغه لکه دماغ و د مرګو علاج کولو، او بهرحال دا غریب خو نه پوهېدو، به ډاکټر ورته ویل چې مرګي دي. خو دلته مونږ ورته کې د جناتو په 6 حصو حاضري وکړه، نو هغې نه مونږ واده واخیسته. 40 دن وشو. انشاءالله زه دا ویډیو په ثبوت کړي د خیره چې په ده باندې به بیا انشاءالله تعالی دا جټکه نه راځي. الله په فضل سره په یو ځل سره الله پاک شفا ورکړه. والسلام. کم ځای زه ستا سره تعلق ساتم. شیر عالم نوم مې دی. ما ته د عنوانو د جناتو مسله وه. څومره وخت؟ 18 سال نه ما صرف د جمعې اختر مونځ کړی دی. ما نور مونځونه نه دي کړي. تر دې پورې ځان به راباندې بد لګېدو، دغه قرآن مجید تلاوت به راباندې بد لګېدو. اوس الحمدلله یوه پیراجي صاحب لرلم، په هغې سره الله تعالی زه ښه کړم. نورو خلکو ته مې دا پیغام دی چې چا ته هم د جناتو مسله وي، نو حاجي صاحب لیدلی شي. دا ولټه چې کوي څومره وخت بعد ولټه کوي چې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ذا السلطان الغازي والمن القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمة التامة والدعوات المستجابة من أنفس الجن وأعين الإنس. أعوذ بوجه الله القديم الذي ليس شيء أعظم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وخته ډایرکټ ته پوجش اوس خو بوج نشته، ولټه خو نه بخینه